وی من غزا بنفسه فی سبیل الله فهو دا سبیله مقید دی په غزا سره دا هم څه مطلب شو مولانا صاحب دا پوهې کړه خبره نه پوه شو دا ټول که مقید نه دي نو دا مقید دي ځکه رسول الله مبارک د استعمال کړي په جهاد کې دا که مقید نه دي موږ سوای ورته ته هغه مقید یادې د ټول مقید یادو لیکن هغه صحابي د جمعې منځله چې ته پاغه چسپار کړ کنه جمعې منځله چې دی پاغه چسپار کړ کنه هغه مستاقو درو کنه په دې نسبت وایي د حکم عام دی علت مشترک دی کنه علت مشترک دی ټولو کې مقصد د الله رضا ده ورای وتر فی سبیل الله لفظ راوړل کنه فضائل جهاد بارک والد موږ یو عموم اخلو دعوت تدریس مړه خبره نه کوي نو تاسو دا صحابي کې د جمعې مانځه واغستلو دا نه پوهېده انسان چې مړ شي نو کرام الکاتبین چېرته ځي لږ وضاحت وکړئ خدای لري موږ ته څه خبره ته چې دورو کې چېرته ځي ته چې دورو کې ستا ډیوټي ختمه شوه نو چېرته ځې بیا دا ډیوټي ختمه شوه زه نه څه خبره یم چې چېرته دا کرام الکاتبین دي بس هغه کېدی شي الله ورته بریږي او ځکه کرام الکاتبین متعلق موږ ته دغه نه دی هغه تاریخ نه لیکو چې دا کله پیدا شوي دي او دا کله دلته راځي او بیا به وایي چې د انسان تا پیدا کېدو نه مخکې دوی څه کول تا د پیدا کېدو نه مخکې دوی څه کول وروسته بس الله څه پسند الله علم دی موږ ته څه خبر دی دا څه نمونه دا څه کوي زو څه کوي بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الوصایا وصایا د وصیت جمعنه وصیت او اصل کې پښتو کې خپل معنا یو کلک امر بل تورتا و او په اصطلاح کې وصیت هغه اقرار دی د غیر لپاره بما بعد الموت د مرګ نه پس د غیر لپاره احسان کول اقرار فی حیاته بما بعد الموت احد اوس حکم انسان ما د مخ کې ویلو خبرم تیر ده چې کپدې او حق د حقوق د الله یا د بندنه دي نو بیا دا وصیت واجب او فرض دی والا مستحب دی شو لو صفتش سبق الانسان وقال الله عز وجل كتب عليكم اذا احدكم وبالسبب خير من وصيه الوصيه ولم تجد بالمعروف حسنا للمتقين ومن بدله بعد نفسه فانما يجب على الذي يبدله له ان الله سميع عليم ومن خاف من موت جنفا ومن جنفا الى جنفا ميلا متجانف كذا ظلم كي ميلان كي جنفا او عائشہ کہ یا خمیلان کئی یو لزیات ورکی بل لکم ورکی یا بل سگونے پاکی مقصد دا یو محروم کول غواری دا گناہ دا ظلم دی نو گورا دا وصیت مخی دا مور و پلار دا پارا دا فرضو رستو منسوخ شو نو مشورہ خدا دا کہ دا منسوخ دی پلا وصیت لیوارثین پاس دی او لا وصیت لیوارثین دیوی خبر مشوره ده او نسخه د کتاب الله دا په خبر مشوره راکړي تا ټول کتابونو د اصول او غیرهم دغه ذکر او ما لا استویلو ټیک ټاک بالکل خبره درسته ده دا خبره واحد چې مشهور شو نو دا حکم نه قطعي شو بیا قرائن مقیده او قرائن مؤیده ورسره موجود شي ما تاسو ته ویل چې بیا خبره واحد ده ځواني یو ثبوت ده ما جوابونه تکړیو دا منسوخ دی پچا آیت الموارث دا په لا وصیت لوارث نه دی پچا دی په آیت الموارث صرف لا وصیت لوارث ما تا بیان وکړ ما ته صرف دا او خدلا چې ګورې په دغه منسوخ دی ها صرف مبین شو ها ومن خلقنا ومن خلقنا حق ينبغي مناسب ندي او یا که یو حق دې نو بیا معنا د واجب والا او یمین ولادت خو متفصل نه کوي نه یاد دې مریض مراد لږه خلک یو شپه وجون دې
او یا هر انسان د پکار دي چې د تصور کې د ما په یو بش په ژوند دی وصیت دې ځان سره کیږي ها ختن او دا د حضرت جويري رضی الله تعالی عنہ ختن او فی تموی زوب تموی شابه اصل کې مخکې علاج کوي راځي چې وصیت تمال دی نو مالي ورنو سره پاره وصیت کوي پلان کې نه دونه پلان کې نه دونه او ټول طریقه د بیت المال او چې روسته تاسو په وو کې څه کنه چې کوم شی پتا فرض دی او پیغمبر فرض راغی کړی دی د کتاب الله ویګي کتاب د کتاب لکونه سے شابه طرف بھی مستقلین یو روایت کې راځي امرین بل کې راځي مستقلین ورپسې شهر وصیت لکه سړی په خپل ژوند یو کس مقرر کړي چې دې به زما د اموالو خیال ساتي نو د حاجي صاحب وصي کړی عائشة وایي کله وصي کړ پیسایا ورته کړی دا وقت كنت مستندتهما ولدرا ورکړی وسینې پورې او قالت حجري غیق پورې فدعا بالدس یو کاسا فقد ان خسالات فغیق زما کې مایل شو پوی نشم انه قد مات نو متا اوسه ما خو دې ورې نه ما تپتشته وصیتونه دې مکو چې مال دې برباد کې غریبانان او تفصیل دا ثواب دې کنه ها قال يحب الله بهم قالوا يا رسول الله يقول بما يقول قال يقول كذا وكذا يقول كذا وكذا رسول كثير إذا كان كان يقول من أنهم على أن يتقوا ولا في أيديهم وإن كما ذاك فإن مثلا فإن رسول حتى يوم كان بتقوانا في وسيلة وأتى الله أن يبعث بينك بكنا ويقول بك أولا ولا يكون يوم يسير ذلك قبل وجهه في الدنيا لا ابن عفراء لا سعد ابن خولة دا خولا ینوم دی ابن عفراء کونیه ده خولا ینوم دی او ابن عفراء د کونیه ده یو لوري او پدې وارثان دا نور عصبات پکې دي او بالکل صورت نجات ممکن نافذ نه دی صورت کې نافذ دی قال لا يجوز للذمي وصية الا الامر او الذاتي قال من ضاق من الجمعية وبينهم بما أنزل الله وقال وإنكم بينهم ماغيد فرام إذا التوسيقي أحكام الشرعية والاتباع لكيهم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن وغسلنا فلكم بلحنا كم يقلت ربعنا مضافة إلى كان خير لما قلت ذنبري كده بوش لكن نبي السلام وجه السلط والسلط كبير وكثير دير شيء فنسبت دا سلطان کو کم دی په نفس الامر ډېر نو ډېر مکه او کم او کا ربع او کا ترمذی کې دی نه چې سولس نه ربع خدا ها وإن قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا ابو عن جابر بن حاتم عن ابي سفيان بن رضي الله تعالى عنه قال يوسف قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا يؤمن على خير سعد بن ابي وقاص مرتوي سعد بن خولم مرتوي سعد ابن عفرام ورتوي یو شی دی ها جمع الله خپل کندو واپس نه دوه معنی دي یو معنی دا ده چې کافر نشم بل دا معنی ده چې په دې خپل متن کې مړ نشم چې ارض مهاجر کې مړ شم ها الله به پورته کې جوړ بدل اوس دا بعض وخت یو ستړي پری او دی وجه د ما خو بلا مال پاتې بچی مې دي او کې ګډ ورنه کی یو وسی ځان له ونی یا خیراتی چاته وای او یا تنخوا ولا مقرر کی تو وسی څوک ته یو نگران نشي خپل بچولا دا وسی دا مړ خپل ژوند نیوي شي
او کودنی نیولې ضرورت نو بادشاہ ولا مقررول شي شابه دې زما د بچو خیال ساته او ما دې د وتی مې دعوا او ما خبره ده چې کومه دعوا سړی په خپل کوي نو په واسطه د وکیل جوړ شي او دا وسی او ګونه وکیل دی دې هغه دعوا کول شي چې کوم دې سړی په خپل ځان کول شي شابه لقد ابن ابي وقاص په دې خاصه مسله کې وسی کړي وکیل کړي دا بس وکیل هغه چې په جون ستا تصرف کوي تا ولې اختیار وکړي وسی هغه ته چې ستا د مغ نه پس لا څه خبره أن لو يتحمل يقرب إليك فلما كان من حتى يخلونا فقال فكان من يجي فقام الله ثم فقال في وصفه لأبي وجعل كان فسرق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طبيعة الله لبناني كان عنده يجي فقال فأخذ ثم تأتي وهو نسألي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعبد ثم تأكل بالإسلام من كان أحد ثم قال للذي كان يشتريه بما أن تأتي يوم فتقال أنا حتى شيء الله مالو ورحمت محمودان چې مریض په خپل سره اشاره کې بلونه سجاده دې څه مناسبت دې د اخر خفي مناسبت ته هغه دا چې څوک وته وي چې لکه څو عمرې دا به وسی شي کنه او دې سره راځي دې وسی پرې په خبره یا دا غواهانو مخکې د څوک تاسو کې چې را تاسو په مال کې دارو باندې پلان کې لورکو او دا غواهانو مخکې دې سره راځي نو ټیک شو ورپسې شاه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو بن حنين بن أوصى فجاء بين يدي حدث فجاء قال التي به أخبرنا وأوصى حدث اليهودي فأمر يا فلن حتى يعرف معنى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه بحجارته وقال حتى اعترف بذليلها فليسر لقوله قصيرة منتصري معلوم شو نور اقرار حجت شو گواهان بنوهم بولا دا حدیث په شرط امام بخاری برابر نو امام بخاری په ترجمه الباب کې راو او نور د علماء په صحیح روایت دی ورپسې شاه ورمانه سماع کې ویلو لازم نه چې کوم روایت بخاری کې پاره بسانه عمل کې پنورو نه کوي انا وصیت لوارث علماء په ناسخ د کتاب الله د بخاری په شرط برابر او څونه مضبوط حدیث دی بس دا په شرط برابر نه د خپل شروط اشاره دی او ان بعدنا محمد بن صالح وقال يا من جنا فانا يا رسول الله تعالى عنه وان قال كان للمجد وكان في المجد فصلى الله عليه وسلم فجعل يذكر مثل عبد يوم وجعل يقول لكل واحد منهم مثل وجعلنا يذكرون ورضاعهم واشكرهم فبصرت عند الموت وإن قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا أبو موسى عن قاسم بن مالك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن بدأت يعمل ذلك أن تصدق وأنت صحيح حديث تعمل المسجد وقد تصدق ولكن حتى أن يأتي منكما قال في فلان كذا بیا وي څنګه نو دی وخت وستا مالای کې پرتر حدیث بچیا سیمري بجون ولې نه کې استادانه څه پاتې ها ظاهر کې خو د اندرستوري د وصیت نه لیکن په حقیقت کې کوم شی مقدم دی دنه چې پاتې شي وصیت او د ولې مقدم کو په ذکر کې یو فائدې دا وایي ادا چې ګورسینګ دین ورکې د وصیت په ورکې دین په مطالب لري او وصیت په تبرع محل دی اصلا سبا وارثان ته ونرغلي زمړه تاسو پوښتنه کړئ دین په مقدار هغه تاسو دي نو نه ګوري اهمیت دې د شان دي ویګه دغه مقدم کوم ويذكر ان شريعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ورکو چې د فرق لري اقرار د مریض په دین صحیح دی کنه دی خو مطلقاً صحیح دی او موږ وایو چې نه اقرار د مریض په دین کې کم معروفه الاسباب دی نو صحیح دی غیر معروفه الاسباب نه پجون صحیح دی په مار کې نه معروفه الاسباب پیژنې لکه دې په ما دین دی مال علاج کړی ډاکټر له بوته ویګي یا مال جامع راوړل تزوی چې نو واده دراله وایي راشته قرار او درا باندې دې ګړې راشته دای د اسباب معروف دا او کنه دا وی چې په ما پیسې دی اسبابونه خي دا موږ نه منو دې چې دی وارثان ته ضرر رسول وایي او دا د وصیت یو شکل جوړول وایي ویګي
معروفة الأسباب دير منو غير معروفة الأسباب نعم شما عشان سوي بالعقيدون فكما لقاو أحد أرى تصديق باغي رجل أرى أخيري درد الدنيا دا والله ظاهرا فدي وقت پر شرکونه مکوا بس دی ولا باندې مو وایدا سره دې زمانه کې اوسړي کې صبر سو بولی کنه قسم دې ورو خلکو د دروغ داوی کړي وارثان وتوي ال شابه بالکل د نزع شهادت دی د نزع اقرار دی او پولیس والا متولاري وی اصول کو او دروغ وای دعوه په خپل دشمنانو کې دا کار باندې چې دې دا غلی راځي ابو طالب ته وګور اخر الوضع ته خدای ومنه ورته پټه وه چې د پیغمبر دا خبره رښتیا ده لیکن بیا مشرک لا دا لازم نه ده چې دغه وخت کې دې رښتیا وي اخر الوضع د دنیا او د آخرت بری چې بری کې د دې نه چې په ما قرض دی او ما دې بری نه وعده دي بالکل بری کولی شي واوصارات ابن خديجه الله تكشف امراته الفزاريه ودي نخل شي خضره الفزاريه عما اغلق عليه بابها دا کور دا غیشو موالدا څنګه چې په د خاوند د بر نه پخ دروازه دی د فين په کوم کور کې وا موږ ته مہر ته دی او کوم مہر نه عدت دوران کې ته مو باندې دی ودی ورپسې شاه دا خو تابعین دي دا خپل راي امام بخاري ذکر کوي نو ما آزاد کړی وي جهاز صحیح مونږ ولې ټولو کې وایو کدا مرض او دې مرض کې مړ شو نو دا تصرفات نافذ نه دي ولې ځکه د مال پورې من وجه د وارثانو حق متعلق دی د مال پورې من وجه د چا حق متعلق دی او دلیل زموږ سره ګوره وصیت سره نه نشي دا خپل مال د پکار دي ټولو کې شي لیکن شریعت ولا وصیت په سره پورې محدود کړ ولې محدود کړي ځکه چې د مال پورې د وارثانو حق متعلق شوی دی ها با دا په مونږ اعتراض کوي دا ټول د شعبي قول دا په مونږ د حجت نه تابعین او اقوال نه بعضی ویلای جوز اقراره بسوء الظن به اقرار ورثه او ظفاره مو وایو دا خبره غلطه دا د امام شیخ قول نه دی وارثانو له اقرار نه کیږي مو وایو وصیت وارث نه کیږي ویګه مو اقرار نه ویلې کله د امام صاحب قول دی امام صاحب نه دی کله بل چې نه خپل جوابونه کوي امام صاحب سره اقرار او امام صاحب چې اقرار هم کیږي وارثانو لا او چې دین معروفه الاسباب او چې غیر معروفه الاسباب کوم وارث کیږي او دی ولې د خپل مال د کینو کولی شي کنه مو خپل مال نه دی وسو اوس حق د وارثانو متعلق شو او دلیل ما د وصیت کوي ها ثم استحسن او بیا دا دی یو دلیل پیش کوي استحسان تعویذ کړه هغه دلیل جلی خفی قوی لا صح سوي وی الک يجوز اقراره بالوديعه والبزاعه والمزاربه په دې صحیح او په دې نه ځای کوي ویدار پلان کی ودیعت ته ما سره دا بزاعت ما ته خیراتی غوښته سو وخت لپاره بزاعت دا چې ما ته شر غوښته چې دا خراله په کار کو دا پلان کی دي دا مزاربت دا ما ته پلان کی مال په مزاربت وګورئ دا صحیح دی بالکل دا خبره ټیک ده خدای په دې مقیاس دا ودیعت کې سبب معلومه خلق ته پته بزاعت کې خلق ته سي پته مزاربت کې خلق ته پته په دې امور کې په تهمت ناراضي او چې په دې اقرار کې په تهمت ته یو وصیت وارث د ټول نشي نو دا یو چل ولا جوړي چې د په یو وارث باندې د یو دوی په مال اقرار وارث سبب دی خو چې په یو ځای نه وتوي اذا د په ما قرض تاسو یو کا لاي شيء اخذت منه قرض سره وی چې د بوتل هسپتال ته کومه دارو درمل لګولي ټیک شو خبره مو په من وسه ویګي کوي چې ماته پیسې غشتري وړه راکړه نو دی یو ځای راغستې ټیک شو مو په من وسه جامع را غشتري وای نو ورسره بیمار هم دا بوتل را غشتې چې د هسپتال له زراده منه مې وسره ډاکټر پیسې ورکړي منه مې وسره نو ما خبر پیسې معلومه د اسباب دی ورپسې شه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وزن وإذا بدګمانه نظام ته په نظر اکذب الحديث او اذا دې ګوره
احناف چې بعض الناس په دې مریض باندې بدګمانه دي. ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق اذا اؤتمن خان. په دې بس څنګه خیانت کوي؟ نو موږ وایو ولې دا چې خیانت کې نه کوي، نو په دنیا کې باندې خیانت متحقق کیږي. انسان دی ورپسې شه هم حق ویخا امانت عام دی خلق ته واپس کا. فلم يخص وارثا ولا غيره، نو کو ور باندې وارث دی او کله غیر وارث ټول ته واپس کوي شي. مو وایو دا خبره نشته ان تؤدى الامانات الى اهلها. خدا معنا نه ده، مو خدای معنا کړی و کله چې سره امانتي او ورکوا یا چې ستا په سر کوم ذمہ داری ده هغه څه کوا. دا خو مستلزم دی نه چې هر سړي به دا پوره کوي. دا خو الله یو حکم ورکړي چې پوره کا، لازم چې هر سړي پوره کوي. اوهو دا چې الله حکم وکړي چې پوره کا، اوس د دې نه دا لازم نه دی چې هر سړي به دا پوره کوي. دا سړي مریض نه پوره کوي، الله خو ته حکم ورکړ او دې نه پوره کوي. د امام صاحب چې کومه خبره کړې ده هغه دقه وایي چې اقرار د وارث لپاره په دین معروفه الاسباب بالکل صحیح دی، او اقرار د وارث لپاره او چې مریض وي مریض جوړ خیر دی. دې کې احتمال د دې خبرې لري چې یو وارث او کته بدګماني په مکوا، نو بدګمانه خبره نه ده. البته د نور وارثانو حق دی، د نور وارثانو سره حق دی. نو ځکه دا بدګماني ور باندې کومه ورپسې شه مولانا. یو خبره ده ورګه امام شه یو بل نه او وی ک نور وارثانی منی د اقرار یو وارث ته پدین وکړ او نور وارثانی منی اس نشته ورته ولا. دا کوم وخت اقرار د وارث لپاره پدین غیر معروفه الاسباب نه کیږي شابه. نو التزون بدګمانی مالا دوی پیدا کړه، زه په نکو قاضي په نه کوي چا بدګمانی پیدا کړه نور وارثان او دا وی حقوق دي کاږي وي چې بس او د ممتیاز د منتفتره چې د لیدین ورکړي دي. دوسر پسې شامل ابن عبد الله بن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم وابن فلسطين في مال رجل ولا بني فلسطين عليه بن عبد فلسطين نافع بن مالك بن عامر بن عامر ابو سعيد على ابي عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ثلاثه حدث البيت او الكتاب من نو ولې دې مریض نه منافق جوړ دې خیانت کوي او خپل قرض نه ورکوي. موږ ته نه جوړه وارثان نه تاسو کوي دي جوړې هغه وایي چې دا دروغ وایي یو ځویل ورکای مونږ دې نه جوړو. امام بخاری دومره لري استدلال نشي. ها تعویل معنا عمل کول. عمل څه چې وصیت خو ذکر شوی قبل الدین دی ولیکن په حقیقت کې وصولي بعد الدین دا شوا. او امخ کې دی. ها ایشا بته ظاهر زنان استام باندې پردې مقرس پورې د مستغنی نه چې ورکې نه نه پس صدقه د وصیتونو ورکوه. او دا ټول کې اتفاق شابه. والمناسبات دباب سره اقلها يد العليا خير من يد السفلى وكلا وركا وبلا كلا وركا استاثر پردي حق ني پردي مناسبت دا دين مقدم دي ها داغين پس ورکول کوا. ها الذي صلى الله عليه وسلم هذا كيف يقول المقام يا احد يعاد من الناس على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمكي وفي قال حدثنا ابي بكر عن ابي عبد الله قال حدثنا يوسف يعاد من قال من سائر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل عن المسلم عليه فلما يقول ده جزء ثاني سره مناسبت سره دي حديث جمع وقفك يا وصيتك فاقارب وقفك اذا مكه میں قارب وتوقف شو یا دا میں وصیت دے قارب وتشوا نو کما قارب بت ملائمن الاقارب ور وقف شو کی ټول قارب داخل د
د ارث اقاربو ته ګوره ذوي الفروض او عصبات ټول داخل او که وصیتو کې بیا به هغه اقارب ته اخلم چې کوم وارثان دي لکه وارث د وصیت ځای کېږي نه په دې اتفاق د علماو دی بیا اقاربو ته ذوي الارحام هم داخل دي جعله للفقراء اقاربك حسان ابي بن كعب وكذا ثم الذي اقارب دي ګوره قال الأنصاري أو اللي حدثني أبي عن سمامة عن مثل أبي ثابت قال اجعلها للفقراء قال فجعل حسان وكان أقرب إليه مني أنا في زمان وتنزديو أبو طلحة قرابة حسان سري أو دوي ورورتا أبو طلحة كما ذكرنا نمد أبو طلحة زيد بن سهل بن أسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناس بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ورحسان تقول كم مرجري حسان ابن ثابت ابن منذر ابن حرام کی جمع ثم الذي الارحام كذلك وهو الابو الصالح او حرام ابن عمرو بن زيد مناف ابن عدي حرام كذا ابن عمر دا وهو جان حسان رضي الله وبيش فكم لا كذا عمرو بن مالك ابي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاويه بن عمرو بن مالك الالفي عمر جمعي حسان ابو طلحه او بيت الله سمر الذي وقال بعض اوصى لقرابته وهو الى ابائه في الاسلام كافرانو لبنه ورکه چې کوم هغه ابا چې هغه مسلمان دا بعض قول دي موږ نه ها چې کوم پلار مسلمانو دا هغه اولاد یعنی کوم مسلمانو دا هغه اولاد او چې کوم نیک کافرو دا هغه اولاد پکې نه دي شامل بهر کې دا نبی رسول الله ورته اجازه في فقراء اقاربك اوس اختیار داغه چې کم قریب له ورکه او کم نه ورکه نه پېښې په خبره اختیار داغه کم قریب له ورکه کم قریب لا اوس کې یو سړي دا وصیت وکړ چې زمانه په دا زمانه اقارب وي اوس بس کوم نو وارثان او اقارب له نشي ورکول او چې کم غیر وارثان دي هغه کې حق د اقرب فالاقرب دی چې کوم نږدې وي اقرب فالاقرب دې کې مختلف علماء نشته زه او عصبات ولا ورکه کوم عصبات دار چې رستا وارثان دي بهر کې دغه اقرب فالاقرب د خاص اختلاف کې نشته دا زموږ دلیل دی وایي چې أبي من مياسير الصحابة يعني لا دليل شلون قلت القرآن روح السلام أنا رزق فتح وخان فدي وجه أقارب ولا وركوب او خذ له ورکې نو ورکول شي شابه وقت کی دا دې رب زما ټول اقارب پیدا کړی نو خزم ته غشتي شي د بچیم ته غشتي شي وارثان هم ته غشتي شي ګور ترجمه الباب کې دوه خان یو وصیت ته وفا ما وخت چې کوم تفسیر کړه مې د وصیت وکړه وقف کې خبره نشته په خوا زموږ دی وطن کې خلک زمکه وقف کولې وساره شي نشته وقف به کړی وی دا دار دی دا زما د ټول قوم د پاره وقف دی زما د قوم بده کې غم تم کینی خاده تبم کینی هغه ته به دا قوم شاملات وي جزاک ابا دا غتا جمعتون و بخجدو دا به شاملات او خلق قبضه کړ تقسیم کړ ابا درمن یا جمعه توقف شناغي کې تخصیص ته اقارب بیانې ای کې عام خلک ته بیا څه داخلي خدا خو ډیر عام بلکې دا اقارب منو ډیر خلک زین وقف کړ دا داغ ما وقف لیکن هر خلی پیدا رشتي هغه خلق ظلم خو خلق قبضه کړ نه نوې دا خو ما د نکړي دا خو ما شاملات دي الکه دا خو وقفي سيزونه دي او سادهګان خلکو لیکل پکې نو هغه زمانه یا بعض خلک مدرسې ته ځمکه وقف کی دا مدرسې ته وقف کړه نو چې کوم سړی په دې تلی محتمم سي هغه چې کاغذ دي په خپل نوم یې ولیکي الکه به وقف حرام ولیکي دا خو مدرسې ته وقف شو او دویم دا چې ګوري وقف کې دویم وقف هم نه کېږي قدیم ځان پیکا جمعه ته ځمکه وقف شو مدرسه پکې نشي جوړول
دا اوس مدرسه شوه مدرسه ولیکې عربي پکې درس کولی شي عربي ثواب پکې شته درسونه په مسجد نبوي کې کېدل او که ته د هغې شکل د جومات ختم کړې او شکل د مدرسې اولا و بالذات مدرسې او ثانیا مسجد وي دا ګناه ده دا ناروا دي دا منع دي دا خو مسجد ته وقف شوی دی مقبرې ته وقف شي نو مړه نورې خبرې نه کوو صبر زمونږ په سر څوک مدرسې مقبرې ته وقف شو هغې کې دویم وقف ممنوع دی او نه پکې دویم تصرف کولی شي کې به هماغه مړي ښخېږي نه مونږ د کوم ځای نه اسمان نه راووځو پوه شوې که د مړي وارث راپاسي او دی وایي چې دا زما پلار جومات ته وقف کړې وه یا زما پلار مقبرې ته وقف کړې وه زما پلار او دا ځای پکې ما مدرسې له ورکوم نه شي الوقف فی الوقف غیر جایز ټول فقهاو لیکلي البته دا شته چې جومات ته ځای وقف کړي اوس هغه ځای نه کلې لا ختم شي جومات ضرورت پاتې نه شي اوس به څه کوي یا هغه ځای راکوټې و اوس د هغې نه پس بل یو ځای میلاو شو خلک په دې کې نه ځایږي او بل جومات یې جوړ کړه نو بیا علما لیکي دې کې بل تصرف کولی شي په اذن د واقف کاغه جمدی وي یا کاغه مړي د وارثانو د واقف په اجازت پکې بل تصرف کولی شي هم داسې تصرف دي چې د جومات د بیادبي پکې رانه شي یو داسې تصرف دی پکې خرڅي کې بل ځای په جومات جوړ کړي او چې دا څوک واملي نو کوشش دی چې دا تصرف پکې وکړي هغې کې کټۍ جوړې نه شي موږ پکې شوی دی که هغې کې دغه جوړ نه شي داسې یو شی جوړ نه شي چې هغه د جومات د بیادبۍ سره مخالف دا یو اجازت یا جومات کې پیرونه دي او یا برګي دي خلکو جومات لاغستي جومات لنټري جوړی او د هغې ضرورت پکې نشته نو دا هم واقف جمدی د هغه په اذن خرڅولی شي بعضې علما ګورې د دې سخت مخالفت کوي زموږ فقها وي دا هم نه خرڅېږي دا به بل جومات له ورکوي هم په اذن د واقف یا د وارثانو د واقف او که نه واقف یو نه واقفانې بیا د مسلمانان فیصله وکړي او خو جماهیر وایي چې نه خیر دی دا خرڅولی شي پیسې په جومات کې وله په بازاري نرخ باندې به خرڅوي هسې نه چې د جومات امام صاحب وایي چې ما دا زما شو او ریټ ورله د 6 روپو په ځای 2 روپۍ مقرر کړي ترکان ته وښایه یا هغه څه ریټ مقرر کړي زه اوس ورپسې شه د وقف کې ګورې د وقف نه دویم بل هم درته پکې وویل وقف نه واقف هم پیدا اخېستي شو د واقف بچي او ښځې تا دلته راځي شبه دې رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله عليه وسلم الذين قال ما يقول لو كنت نحوت وتصنع ويأكل الله شيئا ويأكل الله شيئا يا رسول الله ويأكل الله شيئا دا استمرار یا صفیه ترور پکې على اقربینو کې الله عشیرتک الاقربین دا دی صفیه مې دی فاطمه مې دی رضی الله تعالی عنهم ها واقف خپل وقف نه پیدا غشتي شي او که نشي غشتي نو بالکل غشتي شي صرف امام مالک ته پکې لګي اختلاف لري او دا دو قسمه وقف دی یو وقف خاصه دی یو وقف عامه مقبرې ته مې وقف کړو جومات ته مې وقف کړو مدرسې ته مې وقف کړو اوس په دې صورت کې عند الکل د ائمه اربعو په نوم واقف او بچي ته نه پاغشتی شي دیم پکې مړی ښخولی شي مونځ هم پکې کولی شي بچي په دې مدرسه کې سبق ویلی شي دې کې اختلاف نشته یو دی داسې وقف چې هغه عام نی خاصي لکه دا باغ میں ابن مسافر ته وقف کړ غریبانانو ته مې وقف کړ دین اغشتي شي که نه نو مالک صاحب دې کې اختلاف لري او ائمه ثلاثه وایي چې نه اغشتي شي دا اوس ورپسې شه خبره ګورې مالک صاحب مطلقه نه ده امام بخاري دا مقصد دی چې نه اغشتي شي عمر ولا جناح على من وليه ان ياكل منها وقد يلي الواقف دې په تصرف کوي بچیم پکې کولی شي
نو زو ورپسې اشاره كذلك كل من جعل البدنة أو شيئا لله فله ينتفع بها كما ينتفع به غيره او اگر که شرطی نہیں لگولی ها ګوره بتفصیل سوچته د خدای لپاره وقف کړی و خو سورلی په جایز ده خو په حالت د اضطرار کې زمون په نظام اوس یو شی دی وقف نو آیا د دې د اتمام د پاره د صحت د پاره قبض شرط دی او کنه دی یو شی دی قبض وقف د صحت د پاره قبض شرط دی او کنه دی نو په دې د امام مالک رحمت الله علیه او امام محمد ابن حسن شیبانی دا غي په دې قبض ولا صحت د پاره شرط دی زمونږ امام محمد صاحب وسره دی او جماهیر وی چې نه دا صحیبه خو نه دا خو وقف دی دا یو کس خو هبه کینا ضرورت نشته او قبض ور یو خبر دین کې اوسه قبض سکي یو شی عام قبض کی جمعه تراغي بس قبض کوي یو ولی بوله ونی یا لکه دا اختیار شو یا یو باغ دی یو ولی بوله ونی یو متصرف بوله ونی دا مالک او د امام محمد سے فرید پر قبض شرط دی او د جماهیر په طرف او په دغه کې وته رد على ما قال بعض الحنفية انه لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا قال امام محمد صاحب قول الدوير كذلك وهو قول الجمهور وعن مالك لا يتم الوقف الا بالقبض وبه قال محمد بن الحسن والشافعي في قوله وقوله واحتجت وحلول الصحة بان الواقف يباس فالسيد نعم والبصير شاع عمر وقفا وقال لا جناح على من وليه ان ياكل ولا يقصى او تخصيص نه کچ ولی به سو کی ګوره یو خاص ولی ولا نه مقرر کړي دا خدمه مسلک دی ها فقال قالوا فقد ما كان يقال يوم العيد وقال ذلك رسول الله ولي فقال ولي فهو بالکل خیر دی ها او حيث اراد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقربين ولو يا حيث اراد لکه صدقه لفظي وي هغه پاتې کیږي ها د خریګور لاغینه به راحه لاغینه استدلال کی ها قرآن سے تکلا چا او بعض علماء چې مطلب پخې ها دا مالک سے وای ها او نور علماء ټول ذات نه وای ها او د بل طرف نه وقف کیمون بالکل جائز دي شابه بالکل بازم کو شابه ذکر ولا کوټه فټینه باندې اصطلاح زمان امام محمد سے وی وقف خیبه د مشاچ څنګه راځي کنه نو وقف د مشام نه سکیږي او جماهیر ټول وقف د مشاچ کیږي ها امام محمد سے قول دا مفتابه نه دی او دیمه خبره پکې څه ده چې د صدقو کی یا وقفو کی دبا یو بل ده په دې د جماهیر ماته غره ائمه ثلاثه اغي وقف جسیکی په منقولات او غیر منقولات دواړو کې او زموږ د امام سے په دې وقف په غیر منقولات کې صحیح دی لکه زمکه کور جیدات با او په منقولاتو کې نه دی صحیح منقولاتو کې هبه او یا صدقه امام سے په منقولاتو کې د وقف قائل نه دی ها غیر منقولاتو کې د ائمه ثلاثه په دواړو کې وای په دا یو رکوټ اختلاف ها رسول الله مبارک وکیل کا هغه وتره دوه
إذا فخفل وقها فقال رسول الله يقول الله في التاريخ بحثة بقول ما توجه ولا وإن أحد ليك في اختلاف عام تصرف کی وکیل لتقین وکیل اللي فخفل فيها قالوا كان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصديق كما يشرب بما ينفع فإذا وإن يأتي يغفر له ذكره فقال رسول الله حيث قال الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فقال وجمع بحمد الحق فإنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبو بكر على سبيله قال وكان من مطيع وحتى من قال فضع أنا سنت فيه من معاملة فكان يوم ذلك على ذلك على يوم الخميس الذي إسرائيل في أخيه العالم أو كان في سنة من أحد يوم يقال فباع حسان حصته منه من معاوية فقيل تبيع صدقة بتلاغته فقال لا بيع صاع من ثمن بصاع من دراهم ألا دا نقل صوبص دا قرن كده المكة لما المكة لا خاصولي شمكنا هذه المكة ميوجه خاصول مكة نشم خاصولي وكان تلك الحديقة بموضع قصر بني حديلان التي بناه معاوية وستشتا وذا جمعات كده مسجد نبوي ته بالکل محراب ته مخامخ چې کوم باب فهد دی 21 نمبر گیټ دی غټ گیټ مین گیټ څه ته ویل کېږي 21 نمبر او دا غي نه لږ دا چپته لکه دی گیټ نه لگا 22 نمبر گیټ دا لا هغه او دا د دوه پیلري دا د دوه پیلري هغه په میاس کې چې قالینو چت کې دا د پی نشانه په پاش کې جوړ کړل دې تا ته ما کوله ورپسې بس مولانا صاحب به حکم لګي وای فرزقوهم منه معروفا دالون به حکم او تا منسوخ شوی دی سو کوي خان سو کوي دا منسوخ دی او سو کوي دا منسوخ نه دی ته تقسیم کې او هغه اقتدارات درادل چې دا غي په کې حصہ نه رسیږي نو خیراتی والا ورکا ورپسې شه ومن حدثنا ابو محمد بن قبل حدثنا ابو عمرو عن ابي عمرو بن علي رضي الله عنه قال ان هذا الله عن هذه خلق پکې سستی کوي ما واجیان دول رشتہ داران دي والد یې یارسو یو وارث رشتہ دار دی وذاك الذي يرزق ووالد لا يرث وقال فذاك الذي يقول بالمعروف لا املك لك ان اعطيك على كثير كل معنى اخلا ابن عباس يرفع علم القرآن دي توي إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين دا أغوارسان دي فارزقوهم منه فليس ولا ورقة مقدرة دا تنقل معنى أطلع ورپسې دا هغه یادی چې د چا په کیسه نه رسي نو هغې دپاره قول معروفه و چې به اجازه ستا پکې نه کېږي نو خفه نه شي څومره خشته معنی وکړه ورپسې شه او صدقه دې کولی چې همدا خاتونه نه دي څه ورپسې شه او دا صابون دی او یعنې ماز دی او دا څه ورته ویل کېږي مالګه ده ګوړه ده دا خو سرنوړې پیټی ده قضاء النزول عن المیت ها یو خون پکې ستا اواز یې راغی ورپسې ناګهاني مړه شو ها گواه په دې خري سبا وارثان جنجال جوړ نه کی جواب کوم یتیم د پات یو بالغ شمال ولا وصل ورکه خپل پورا مال ورکه خبيث به طيب نو بدنوات نه چې خشي ځان تکي او خراب د نیکه شریک ازبه کړی دا هغه خراب ازبه ورکه او خزان تکي تاسو متوا ولا تاكلوا اموالهم مذمومه الى اموالكم دا مال خلاصه راځي متوي نه کار خبر کبیره فإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن لا تعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة بهر کې مولانا صاحب ځکه دې سبق نو
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا عثمان بن زيد قال كان رسول الله يحدثهم عن عائشه رضي الله تعالى عنها وفي يمسك ما يقول في السماء فانكحوا ما قالوا قال عائشه يأتي بالكعب والنياق يقول في ثمانية أو عنها ويريد أن يتزوج يحتملون من سنة لذلك فيذكروا عن كعبهم إلى أن يمسكونه الحكمة الإسلام وهم في نكاح من سواه من النساء قالت عائشة كما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الله عز وجل ولدواله باندې مې ویلي دي ښه څه مطلب که دې خوښه ده نو پوره مهر ورکړې انصاف دی که پوره نه ورکې بله کوه که دې نه ده خوښه که چې نه ده خوښه نو ظلم مه کوه ولې مال یې کم دی او جمال یې کم دی بل چاله ورکړه چا به ته مال دپاره مه ساته چې مال را نه ځي په سنتها پوره مهر نه ورکوي بېانصافي مه کوه دا مرغوب عنها د فقلة المال والجمال کې بیا په ترکوها نه کوي پخپله او بیا پوهېږې پرې والتمسوا غیرها دقه رنګې په مکه ما یتلقونها دا یتیمه تر لور چې کوم وخت دې رغبت کوي چې مال او جمال یې کم دی نو فلیس لهم ان ينكحوها چې رغبت پکې کوي چې مال او جمال یې زیات دی مګر هله دې یوقتو لها الاوفى پوره مهر ويعطوها حقها الاوفى کې مهر دی بلوغ ته مناسب انس کومه وګورته بعض بالغي خو حبن نه کوي کمال ورکې ټول جوړه کوي نو بیا غلم مو ورکوه صبر وتوبه فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا چې ما ورکې اخلاصي کو ته بازار نکی ګرانه اخلي بس هغه باندې عيش او عشرت او مال خلاص کې ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ته وارث دی یتیم غنی دی نو ځکه دا غل مال مزان وساته خپل پیو لگاوه نوړې جامو خپل نه اخلا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف او کته فقير فليأكل بالمعروف هغه حق الخدمت دې خدمت کې نو خیر اجر دی وعده ها هغه واه کې نه جی بالکل یو وسیله فقدر د عماله یقیني چې عماله بوله قاضي مقرر کی چې د خدمت کې دومره شي تخرا دا ستاسو خاصه ها امام بخاری عجیبه مناسبت نه لري لکه وی چې کم سړی په دې باغ کې عمر صاحب خدمت کوي نو خپل خدمت په معروفه طریقه ته اله کوي دا څنګه دی یتیم په مال کې چې خدمت کوي نو په معروفه طریقه ته ها ټول حرام خوري ځکه حرام خوري چې بلار یې مړ شو او کوم سقاط ټول یې غټول د یتیم حساب پکې وي کړي بعض خلک وي نه دا بالغان نه تبا چې مالوي شي په پلار مې دونه شی لګول دونه سقاطونه وروړي دونه مختلف جانې مازونه وروړي دي هغه پیسې دې زما د سره وباسه ولې ظلم دې کاو چې یتیمانانو ازاد زیاتې دې ظلم دې ها اکرمالیتین دے مناسبت دبا او کتاب صداقی مال پل تر خلق کے خیر دے څنګه بخل کې شپږ بچستا دي او درې د یتیمانان دي دا ته پاتې دي نو چې د میاشتې مخشپېته د روپې خرچه مثلا کېږي درې ستارې او درې غدي او شپېته زره خرچه کېږي نو درې زره پتا شو 10,000 پاوي شو دا یو مثال شو وګوره هغه اندازې ته ګوره چې په هغې څونه خرچه کېږي د هغې په مور څونه خرچه کېږي
هغه مناسب اخلاقیات نه ها والله بإخوانكم في الدين والله يعلم المسلم من المسلم او بلی څنګه تخالطوهم دا یعنی که شریک از مکه ذکره هغه هم څه خوري تم څه خورا ته دومره خورا چې دا غي متناسبي او چې څومره ګټه پاتې کیږي هغه یک دا غي خپل یک د خپل خورا یا ما اسلام مصلح او مفسد خپل پته لګي ها ان الله عزيز حكيم تاسو په کالو کې چولې کالو څه یتیم لراغه د مال نه ځان نه کټوي په خوا او ځان د خپل ځان نه کټوي په خوا خو ډېر مشکلات نو بیا ورپسې شي او وصیت څه نشي لا کولای ابن سیرین وایي احب اشیاء ما تداري په مال یتیم کې یتیم چې ټول څه وهان ولرو باندې اولیاء رشتہ داران وينظر الذي هو كم شيء ثاني بالطوال خدا دې خپل خبره وقات اوزع سئلان شيء من امر التمام غبدايت والله يعلم مفسد ومنصور مفسد ثم تك اسلام في فساد مقام وقال تعالى اليتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل بقدره من احتياجه فما شمل كما خلق راضي وما شبير راضي ما خير يتيم خدمت غشتي شي ودا مور په مشوره یا د څوک دا یتیم سرپرست دی دا په مشوره صلاح وکیوي او نظر د مور او زوج حال یتیم ها زوج پر هغه پلندر چې یتیم د پاره د خاصو چوکي خاص کار دی چې مدرسې ته دی ولګي سکول سبق دی په وي مثلا مثل دوب دی په ځکه او دانا چې خوشاکي ته جوړ کې ها او دې حدثنا يعقوب بن ابراهيم كثير كان حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابو عبد الله عن رضي الله تعالى عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو حد فقال وقال به فقال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ان هذا امر فيكون ذلك ورم في يتيمها ما قال لي شيء ذات زبردست اختر کار یو کچ رسول الله مبارک ته دغه څومره صلاح ده ها متوسط کې حدود ولا معاهده اته الکه دا اغاز مکه مراد لري مشورې لکه مثلا زما دغه تکیز مکه د خلکو ته پته حدودات معلوم دي دا مکه وقف شوم خبرې ته نو کدي حدودات هم نه خیر ولی حدودات معلوم دي او کما دا چې زما په اغاز مکه کې میو جرب وقف کړه نو د امام محمد سے پنځ کو نه صحیح کیږي او زمون پنځ د جماهیر صحیح کا او تعین د حدودات او بدل کوم بیا ورپسې شه وکذالک تذكروا وفي حدثنا الله بن محمد وفي حدثنا الله بن محمد عن حدث بن ابي بكر انه سمع عن سلمان رضي الله تعالى عنه يقول كان وقف اكثر من من مال الناس وكان حق الله يجيب وكان سبب الرسول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يقال له كما كان يقول حتى تنفق مما تنفق ولا وكان الله قال له الله كنا من حتى تنفق مما تنفق ولا وإن حتى ما يجب الحاكمين أن تنفق غير موضوع عند الله بس في مشروع وحدودات النقل البتفضل جدا غبار ده حدودات هذه كيس اختلاف نشتها فقال في ذلك ما يفعل ولا يكون تكاد ويكيد من كان وقد يقول كل ممكن وما تدعي وما أنت جل عن يقول قالوا قد أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عندي وقد نعرف وقال من يعلم ما يعلم من كذلك وإن حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا وقد وقد على حدثنا النبي بن حنبل قال حدثني عمرو بن جابر عن ابي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد توفي أيضا من عنها قال نعم قال إنه مخراج حدودات الدخل يوقع الزيت وبالقال عمر وبالقراه عمد وبالقال فلان كذا نعم بس مشهور وكذا شابتي قد تصدق عن هذه الدنيا قبل ما تقول ده الشيء لو قصوا شريك المكان او طول في شركه جمعه توبقي ده عند الكل سيده ده هر یو حساب شارع ده وكل شارع نه بياكل طول معلوم دي اذا وقف جماعه ارضا مشاع فهو جائز شبه ومن قال حدثنا مصدر قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن عن رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا ابن الجنه من بحاجه ما تقولوا يا والله لا نقول لا هر یو په خپل استوا جمعه توبقه اگر چې ابو بکر صدیق په سی بیا ورکړي ها او لیکلي سړي ها واقع اشهاد او لیکل دواره پیدا مندي ها یو دواره سم بیا جګړې نه پی ها
شرط نه لري چې فقیر وي ها قال حدثنا ابو عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه واذا ما لم يكن اتى النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بها وتصدقها في الفقراء والمساكين والمستضعفين الله في الامر المسجد بالكل منقولات کې اختلاف توفى غير منقولات کې نشته ها ومن قال حدثنا ابو حدثنا كما قال ابي قال حدثنا ابو بكر قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اراد يوفي فقال من ذلك ان يحاسب فقالوا يا الله او هم راسي وقف هذا چې ابو بکر پیسې ورکړه دا غبن منقولات کې وقف صحیح دي کنه دي ائمه صحیح دي زمون په نسبت باندې صحیح دا وقف کې دا مسله ده چې هغه نه تم پیدا غشتي شي بلم ته غشتي شي منقول خو کې دی وقف تاخو دی او په تصرف کې او شرکته مرایه او دغه نشي ساتلې دا هغه نه بس صرف چې چاته صدقه کې بس افیدا دي ته نشي غشتي ده فائدہ شبه عروض او صامت ستوي ذهب دینار او درهم دا خبره نه کې چپ شي دي کنه ها بس دې دې استدلال کې موږ دا ګور صدقه للمساکین والاقربین چې صدقه دې ته فائدہ بیا غشتي شي جمعه کې هتم مس کولې مقبره کې هتم مړې خولې شي دا ټاک دې وقف ختم پکې کې ناشته شي ها امام صاحب خبر ډیره مضبوطه ده ها خپل د دې ویلې سلام یا کوله منها چې تدا دې توقف او خپل د خوراک دې ګور اندازه دې جو بیا نوم دې توقف ورکړه صرف اختلاف کرا سره او قانون او مخشه دې کې ځته شابه ان عمر رضي الله تعالى عنه كان قد وقفها ممدير دين استدلال کوي هو دا وقف معنا صدقه سره وقف نه واقف پیدا غشتي دي نه عمر لا پیدا شرف دي بلکې په بیان معنا شابه دي فقد قيم ده وقف قيم نگهبان چې کوم سړی لري وقف نگهبان دی هغه نفقه اجر تنخواه غشتي شي لکه عمر صاحب چې څوک په تصرف کوي نو هغه یې نفقه خوري چا به او طریقه ما ترکت موصوله دي بس انا فقید بیان او د مشقت عاملنا پته لګی دا کنه چې عامل په اعمال کې کوم خدمت کې به خپل تنخواه مشقت اخلي ها من وليه کم قیم دی ولیه چې څوک په تصرف کوي ها بالکل وقف کیو چې دا په می وقف او زبم ته پیدا جمعه نو وقف زبم منصوم دي کې اختلاف نشته تبا فلما پکې بیا اوسید تصدق الزبير بدوره وقال المردوده من بناته يولوه وقندا مردوده مطلقه وها تقاونا ان تبکه اوسه په لورو پکې اصول دي او غیر مضره ته باندې چې ضرر ورکړي چې دا زموږ خپل دي تاسو پکې څه کوي دا عام وقف دي ولا مزکات موصول ضرر بین استعاذ وعده دې کو غره ته حق هم دي وجعل عمر نصيبه من دار عمر ركنا دا عمر د کور نه وقف کړي او دې پکې اوسېده ذوی الحاجه بن آل عبد الله او ذوی او چې دا وقف رسول دي پکې خپل بچي شابه دې د دیوان نه پیرا قسم در کوم ولا صرف صحابه ولا قسم ورکوم الله تعلمون النبي عليه السلام قال من حفر بين روم حفر كان صوتي مراتنا غشتل حوالي وين كان سفيك فله الجنه فحفرتها ألستم تعلمون انه من جهز جيش العسره فله الجنه فجهزتهم ولا مناسبه اغذ كنا بيرلوما دواغشتو جعل او دلوره د پشان د دلاوي مسلمين ما كثير شو وجهزتهم قال فصدقوه بما قال وقال عمر في وقت لا جناح على من وليه ياكل وقد يليه الوقت یو چې څوک په تصرف کې دین کولی شي دا بچیم کولی شي او واسع او کول دا خطاب صحابه او تکاو دا مطلب نه چې صحابه په ورتلل یعنی صحابه ته چې په باغیانو تاسو گواهان شه
دا ویلي دي کنه بالکل مونږ وانه وسو شابته 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 اي شابته تو گواهان مقرر کړي سبا نور ورستان په جګړه جوړنه کې هو ما اعتدينا به والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى قال هذا كذا ترمذي كذا جاب تكذب الى شابه فهمي مرجو قد تزمك كلا تبيها فيها مسلمون فقال او ايه او يو جامع وبعد لك توفك وركو يا دي كده فلما قدما بدرجة فقدوا جاما من فضة مخوطا مزين وذهبنا أدوار يقسم وركا وبيرسل بمكة في جام منت فقال إبقاناه من تميم فقامر من الرجاء فحلفا فشاعتنا حق من شاعة من جال من صاحبهما ومغب ضيخان ففيهم نظرت يا أيها الذين آمنوا شهاد وديكي قولي تميم الداري قرارا ديا کرده دخلی پیسے مور کړی دي چې تاسو ته ترمذی کې تیر ها بالکل چې سړی مرشي وصي مقرر دی نو د دې مړي قرضونه به د حضور د وارثانو نه خلاصول شي او دا وصي زویم کې دي شي دا تربورم کې دي شي دا اجنبي کې دي شي ها إن أباه استشهد شيء في يوم أحد دا براعة استتام جوها كتاب شبه أنا قبل ذلك هنا هلولة تثبيت مثل وها شبه توکے جوڑ کہاں ہمارا دل شو استعمال پر نبی علیہ السلام راو مون کو قرض نہ معاف کو وہ پیغمبر مبارک احترام بم کو ده خبر نہ شو الله مسکی نبی ہم پوری خیال وکړ چې پیښو کې دي خو دما پدې لکه قرض نه پېږي نو بس چلے کو معجزہ ښکار کړه هغه ډیر نه کې چې پیرا تو چې درې کړه ته بیا کې نه تعالی یې نه ټول مخاطب او اصحابها فما ذلك كيلو حتى عبد الله وما توالدي اے کته به بل کې راځي چې جابر ته وی لکېلو کا نو ما تاسو ته تدبیر کړو چې نبی عليه السلام او باقي جابر ته څور کوو نو الله جابر اخلاص او مغه ډېرې پاتې شو نور پاتې شو بیا رسول الله مبارک تعالی هغه عمر تعالی والبسيشة وأنا والله لا أعلم الله عنه حتى يوسيم دي الأفلاد نور وارثاني دي تلولا يكون دي أرضون والأخلاص دي أرضوهم دي أفلاد عبد الله فأول في نبي السلام فما را برنجي اختشوها أغرينا بينهم وكذا برنجي اختقرا كدشمني والبغضاء إلى يوم القيامة بس بقوا بس بلوائے شابہ